الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. مخکینی آیات کې د ایمان بالغیب او د منځ خبره او د زکاتونو صدقاتو خبره وشوه چې د مسلمان لپاره اولنی شرط به دا وي چې د به یقین او ایمان مضبوط وي بالغیب په پټو خبرو باندې، یعنی په قیامت، دوزخ، آخرت، جنت، قبر، فرشتې، په دې ټولو به زمونږ هغه ایمان وي. او دویم صفت د مؤمن دا دی ويقيمون الصلاة، چې دی به مونځ قایموي، مونځ به ودروي، یعنی مونځ به کوي او د مونځ به خیال ساتي. ومما او د بعضې هغه مال نه، ومما او هغه مال، هغه دولت، هغه نفع، هغه نفقه رزقناهم چې موږ دوی لره ورکړې ده، یعنی کم مال دولت چې موږ دوی ته ورکړی دی، ينفقون خرج کوي د هغې نه په خپل ځان، په اقربو، خپل اهل و عیال باندې، او دغه شان صدقات ته ورکوي او زکات چې ډېر مرش زکات ته ورکوي. نن د مسلمان لپاره هغه څلورم صفت ذکر کوي. د مسلمان څلورم صفت به څه وي؟ والذین، دا مسلمانان هغه کسان دي، دا مؤمنان هغه کسان دي، یؤمنون چې دوی به ایمان لري، یقین به ساتي، بما په هغه څه انزل چې نازل کړي دي مونږه الیک تا ته ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، وما انزل او هغه څه چې نازل کړي دي مونږه، را لېږلي دي مونږه، من قبلک مخکې ستانه، وړاندې ستانه، وبالآخرة او پنځم صفت دا دی چې دوی به په ورځ د آخرت باندې، په ورځ د قیامت باندې، آخرت نه مراد قیامت دی، څنګه چې مخکې مونږ وی مالک یوم الدین، هم دا مسلمانان، دا مؤمنان، یوقنون یقین بکوي چې قیامت حق ورځ ده. نو د مسلمان لپاره دا خبره لازمي ده چې دی به ایمان راوړي په هغه څه باندې چې کوم مونږ نازل کړي دي الیک تا ته پیغمبره. پیغمبر علیه السلام ته الله څه نازل کړي دي؟ د هغې مراد دا قرآن کریم دی او دغه شان احادیث مبارکه دي. ځکه وحی هغه په دوه قسمه ده، یو ته وحی جلی وی او بل ته وحی خفی وی. جلی معنی غټه او ښکارا، او خفی معنی پټ او د هغې نه په لاندې سکي. یعنی جلی معنی غټه وحی معنی قرآن مجید، قرآن دا وحی جلی ده او حدیث مبارک هغه وحی خفی ده. د احادیث مبارکه
نبی علیه السلام ته الله په زړه کې یو القا کړې ده، په زړه کې ورته دا خبرې اچولې دي. او قرآن کریم جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې دنیا ته راغلی دی، په منځ کې واسطه ده برای راست. نو د مسلمان لپاره دا صفت او دا شرط دی څلورمه چې دی به یقین او ایمان ساتي بما په هغه څه باندې انزله چې مونږ نازل کړي الیک تا د پیغمبره. یعنې زمونږ په دې ټول قرآن کریم باندې دا ایمان وي، دا به زموږ عقیده وي، ځکه دا د مسلمان صفت دی. یو سړی وایي چې زه په غیب باندې ایمان لرم او مونځ قایموم، زکاتونه ورکوم، خو په قرآن کریم باندې ایمان نه لرم، دا بیا مسلمان نه پاتې کېږي. په دې پنځو خبرو کې چې د یوې خبرې نه هم مسلمان انکار کوي نو دی مسلمان بیا نه پاتې کېږي. د مسلمان لپاره درې خبرې هغه په ده لازم دي د هغې منلو، او په هغې باندې د ایمان هغه لازم دی. یو د مسلمان لپاره توحید چې الله یو دی، د ټولو نه اول په توحید باندې عقیده ساتل چې الله یو دی دا لازمي دي. او دویم رسالت دی، رسالت معنی پیغمبري، په نبی علیه السلام په شان باندې یقین ساتل او هغه د حق پیغمبر ویل، د هغه په خبرو باندې عمل کول. او دریم اخرت دی، قیامت ورځ ده چې کله په درې خبرو باندې د مسلمان ایمان مضبوط وي دی به صحیح مسلمان دی، کامل مسلمان دی. چې کله ستا په الله باندې دا یقین توحید عقیده ستا پیدا شو چې الله یو دی، نو ته به چېرته هم بیا د الله نه علاوه د بل چا پوجه او عبادت به ونه کړې، ته به صرف د الله عبادت کې. کله ستا دا عقیده پیدا شو چې نبی علیه السلام د الله رسول دی، پیغمبر دی، او د نبی علیه السلام ټولې خبرې چې موږ یې کړې دي قرآن کریم دی او دغه شان احادیث مبارکه دي، هر یو زموږ لپاره په احترام وي، قابل احترام وي، او موږ به د هغې منلو ته تیار وي. او دریم آخرت دی چې ای انسانه ته چې څه کوې کوه، ته ته اختیار دی، خو د آخرت په ورځ باندې دا ومنه چې جزا شته، هلته بیا ښه جزا هم شته، بده هم شته. چې کله په آخرت باندې انسان یقین مضبوط وي نو د ده دننه زړه ایمان هغه بیا مضبوط وي. د دې چې بیا کوم کردار کوي، دغه کردار کې بیا نه عدالت ته ضرورت شته، نه قاضي ته ضرورت شته، نه حکومت ته ضرورت شته چې هغه ستا چوکیداري کوي، ته باندې به هغې باندې سزاګانې درکوي، تعزیرات درکوي. نه، ستا خپل ایمان چې کله مضبوط شو ستا هېڅ چا ته هم ضرورت نشته. یو خو هغه دی چې سړی د حکومت نه، د قاضي نه او د تعزیراتو نه یېرېږي، که دا کار مې وکړو نو داسې به راسره کېږي، نو ته نه غلا کې، نه بل څه کې، نه بل څه کې، یو ګناه ته لاس نه ور وړې. دا د مخلوق نه هغه د هغې مثلا د هغې قضا د حکومت نه، مثلا د هغه دور خلافت نه ته یېرېږي. خو چې کله ستا زړه کې دا راشي که حکومت یو که نه، که زه په دننه بنده کامره کې ناست یم او که ما په کامره باندې چوکیدار ولاړلی، زه چې هر ځای یم، ځکه ځان مې یم، ځکه د خلکو سره یم، خو زه چې څه کوم الله معین، بس دا ستا ایمان دی. یو ایمان دی، یو اسلام دی. ایمان ویلی کېږي پټو خبرو ته، یعنې ستا په زړه کې چې څه دي چې الله یو دی، نبی علیه السلام د الله رسول دی، آخري پیغمبر دی، او په ورځ د آخرت باندې ستا ایمان وي، دا ستا زړه سره تعلق ساتي. یو دی اسلام. اسلام دې ته ویلی کېږي چې ظاهري شکل و صورت ته د مسلمانانو جوړ کړی وي. اوس که ظاهري شکل و صورت د مسلمانانو جوړ کړی وي او دننه ایمان هغه خراب وي، لکه د منافق په شان دي، منافق تقلیدي چې کوم عقیدتاً منافق وي، نو بیا هم کار نه کېږي، ځکه صرف په ظاهر په اسلام باندې کار نه کېږي. او که ظاهر اسلام چا یو سړی دننه ایمان برابر دی، الله مني، الله رسول مني، او ورځ آخرت مني، خو ظاهري اعمال او ظاهري افعال هغه ټیک نه دي، هغه خلاف ایمان دي، هغه خلاف شریعت دي، بیا هم ټیک نه دی. تاسو د ما په الله ایمان دی، په رسول ایمان دی، په آخرت ایمان دی، نه مونځ کوم، نه زکات ورکوم، او نه په دې قرآن باندې عمل کوم، نه په ورځ داسې مثلا
بیا هم کار نه کېږي. نو د مسلمان لپاره دواړه لازمي دي. او ایمان ستا ایمان مضبوط وي، دویم اسلام چې ظاهري شکل او صورت د مسلمانانو وي او چې مسلمانان څه کې تباغه کې. نو والذین یؤمنون دا هغه کسان دي مسلمانان چې یقین ساتي بما په هغه څه باندې انزل چې نازل کړي مونږ الیک تا د پیغمبره وما په هغه څه انزل نازل کړي مونږ من قبل کې مخکې. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې دوه ډلې وو. یوه ډله هغه وه چې هغه خو فاخب مشرکانو چې هغوی به ایمان قبول کو او مسلمانۍ طرف ته به راغله، په نبي علیه السلام به ایمان راوړو. او دویمه ډله هغه وه چې هغه یا یهودیانو یا نصوارا وو، نصرانیان. نو چې کله نبي پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ته جلوهګر شو او راغی، د ایمان دعوت یې وچلو. نو کوم چې مشرکانو هغو خو د خپل شرک توبه وکړله او مسلمانان شول. خو دویمه ډله چې هغه کوم یهودیان ول، نصرانیانو، عیسایان چې هغه په خپل زوړ دین باندې، د چا په تورات باندې او د چا په انجیل باندې. تورات باندې چې کوم خلکو ایمان و هغه یهودیان وایي او په هغې به خپله فیصلې کولې، عمل به پرې کوو. او کوم خلکو چې په انجیل باندې ایمان و، په انجیل باندې په فیصلې کولې، هغه ته عیسایان وایي. ځکه په دنیا کې 4 غټ کتابونه نازل شوي دي آسماني او 100 صحیفې نازل شوي دي. دې وجې نه الله پاک دا فرمایي چې وما انزل من قبلک، او ستاسو به ایمان وي په هغه څه باندې ای مسلمانانو انزل چې ما نازل کړي دي، ما را لېږلي دي من قبلک ای پیغمبره ستا نه مخکې. نو د نبي علیه السلام نه مخکې 3 آسماني کتابونه راغلي دي. تورات په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی، زبور په حضرت داود علیه السلام باندې نازل شوی دی، انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل شوی دی. دغه شان 100 صحیفې دي. 100 صحیفې په آدم علیه السلام، په شیس علیه السلام باندې، په ابراهیم علیه السلام باندې 100 صحیفې دنیا ته راغلي دي. صحیفې هغه لږ وړې وړې، لکه زموږ د قرآن مجید سپارې هسې لږ وړې وړې. او بیا آسماني 3 غټ کتابونه، تورات، انجیل، زبور، دا بیا لږ وړې غټ، لکه زموږ د قرآن کریم 10 سپارې را جمع کړه، دومره به زبور یا تورات، انجیل داسې واړه واړه. قرآن کریم د ټولو نه شاندار لوی کتاب دی او په ټولو باندې مرتبه لري. د دې خبرې نه دا هم معلومیږي، مفسرینو دا خبر هم راغستې ده، لکه معارف القرآن والا مفتی شفیع رحمت الله علیه دا لیکلي دي چې د دې آیات نه دا صراحتا معلومیږي چې د نبی علیه السلام مبارک نه پس بل پیغمبر دنیا ته راتلو ولا نشته. ځکه دا عقیده د مسلمان لپاره لازمي ده په ختم نبوت باندې. ختم نبوت څه ته ویل کېږي؟ د نبی علیه السلام آخري پیغمبر منل. د دې نه پس که د چا د عقیده وي چې نبی علیه السلام نه پس به بل پیغمبر دنیا ته پیدا کېږي او راځي به، د ده په ایمان کې شک دی. ځکه چې الله پاک وایي بما، زه خو صراحتاً هم الله ذکر کړي دي، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. خاتم النبیین لفظ خو الله پاک په قرآن کې صراحتاً هم ذکر کړی دی، بډاګه په ښکاره باندې. خو دلته د قرآن کریم د ډېر آیاتونو نه داسې معلومیږي چې د نبی علیه السلام د نه پس بل پیغمبر دنیا ته راتلو ولا نشته. لکه دا آیات شو وما انزل من قبلک، او هغه څه چې نازل کړي دي مونږ مخکې ستانه په هغو به ستاسو ایمان وي. داسې نه وایي، ځکه چې وروسته مخکې څومره کتابونه تېر شوي، صحیفې، تورات، انجیل، زبور، په دې ټولو کې د نبي علیه السلام ذکر راغلی دی. ومبشرا برسول یأتي من بعد اسمه احمد، دا په تورات کې دا ذکر چې د آخر زمانې یو پیغمبر زیره الله ورکوم تاسو عیسایانو ته چې آخر کې یو پیغمبر به راځي، هغه نوم به احمد وي. بس مانونو کې به نوم احمد وي، په ځمکه به نوم محمد وي صلی الله علیه وسلم. د دې نه دا معلومیږي چې د دې نه پس بل پیغمبر دنیا ته راتلو ولا نشته. که چېرته بل پیغمبر دنیا ته نوی پیغمبر پیدا کړي دنیا ته راتلی، نو الله پاک به دغه پیغمبر څه نه ذکر مخې ته کړی چې یار مخکې بل پیغمبر روان د هغې خوشخبري تاسو هم در کوم، نه نشته. خو الله دا وایي وما انزل من قبلک، او دا مسلمان هغه صفت دی څه چې ما نازل کړي مخکې ستا نه پیغمبره. ځکه چې مشرکان وو چې مسلمانان شول، هغه خو ټیک ته په قرآن کریم به خپلې فیصلې کوم چې دا یهودیان ول او نصارا او نصرانیان، کله هغه مسلمانان شو نو نبي علیه السلام ته فرمایل چې تاسو ته دوه خوشخبریانې وي. یو خو تاسو په تورات، انجیل هغې باندې خپل تاسو اوس پورې قایم وئ،
تاسو اوس نوی دین مبارک وي اوس زه راغلم زما په راتلو سره او زما په قرآن کریم په نازلېدو سره نورې سلسلې تاسو زړه چې کوم کتابونه دي هغې باندې ایمان لرل خو حق دي دا خو لازمي ده مسلمان دپاره خو په هغې باندې خپل شریعت چلول په هغې باندې خپل افعال مخې ته چلول دا منسوخ او بند دي دا به مخې ته نور نه چلېږي دا منسوخ شو د مسلمان دپاره په مخکینی کتابونو په صحیفو باندې 3 کتابونه او سل صحیفې باندې ټولو باندې ایمان ساتل دا لازمي دا در مسلمان دا به مخکینی کتابونو به ایمان لري خو په هغې باندې به دی خپل هغه رواج مخې ته نه کوي خپل هغه دین به مخې ته نه چلی شریعت به هغې نه چلی ځکه قرآن کریم چې کله راغی هغه ټول منسوخ شول ایمان پرې لرو په هغې باندې عمل کول او زموږ لپاره منسوخ شو دغه شان نبي علیه السلام وفرمایل یا یهودیانو یا عیسایانو تاسو اوس خپل تورات انجیل پرېږدئ او په دې قرآن کریم باندې خپلې فیصلې کوئ نو دغه شان د قرآن کریم د آیات ډېر آیاتونو داسې معلومیږي او صراحتاً دې معلومیږي چې د نبي علیه السلام مبارک نه پس بل پیغمبر دنیا ته راتلو والی نشته دا به زمونږ پوخ یقین یا پوخ ایمان به وي که چېرته څوک په دې کې شک وکړي نو دا کفر دایرې ته رسي د نبی علیه السلام خاتم النبیین اخرونه پیغمبر دی لا نبی بعد نبی علیه السلام فرمایي زمانه بل پیغمبر دنیا ته نوی پیدا کېدو والی نشته نوی پیغمبر به نه پیدا کېږي ځکه خو به پیغمبر عیسی علیه السلام به راځي خو هغه مخکې اسمان ته ژوندی خطی دی بیا به راکوزېږي خو هغه نوی پیغمبر نه د هغه د نبي علیه السلام په شریعت باندې چلېږي وما انزل من قبلک او هغه څه چې موږ نازل کړی پیغمبره من قبلک مخکې ستانه دا مسلمانان په هغې باندې یقین او یقین به ساتي ایمان به لري وبالآخرة هم یوقنون وبالآخرة هم یوقنون خبره خو مخکې ته یو پر تېره شوې هم ده الذین یؤمنون بالغیب په بالغیب کې تېره شوې ده چې د مسلمان دا صفت دی چې دی په غیبو باندې به دی یقین او ایمان ساتي دلته الله پاک دوباره تاکیدن بیا راوړو وبالآخرة او دا خلک به د ورځ په آخرت باندې هم دو یوقنون یقین به ساتي ځکه د آخرت د ورځې نه هم ډېر خلک هغه منکر دی چې د آخرت ورځ شته که نشته د آخرت پر به دوباره د خلک څنګه ژوندی کېږي دا شکونه شک شوبات دا ټول قرآن کریم دفع کړي دي چې څنګه مخکې ته نش نه وي الله پیدا کړي د نش نه کړی که نه نش نه هغه به پیدا یې کړی دقه شان ته الله پاک دوباره هم پیدا کړي یو څیز نه وي هغه الله پیدا کولی شي نو یو څیز وي د هغې پیدا کول خو څه ګران نه دي هغه خو مخلوق هم کولی شي یو څیز په دنیا کې نمونه نشته د هغې پیدا کول ګران دي چې نمونه مخې ته راغله د هغې پیدا کول خو بیا الله ته خو دواړه برابر دي خو د مخلوق دپاره الله وایي نو وبالآخرت دا خلک په آخرت باندې هم دو یوقنون یقین به ساتي چې د آخرت په ورځ باندې چا ښه کړي د هغه ښه عمل چا بد کړي بد عمل هغې سزا جزا هغه به ورته میلاویږي دغه شان د آخرت په ورځ باندې اعمال به تللی کېږي دغه شان پول سیرات پول دغه شان وغیره چې دی نو هغه عملنامه چاته په خیله چاته په ګس میلاویږي دا ټول د آخرت سره تعلق ساتي نو د آخرت دا هم د غټو نښو نه وګرځوله د مسلمان دا پنځم صفت دی چې دی به په آخرت باندې ایمان او یقین به دی ساتي چې دا څه چې زه کومه دا وروسته د دې چې کوم دی نو تفوس کوونکی شته دی که زه ښه کوم که زه بد کوم د دې تفوس کوونکی وروسته زما نه شته چې هغه الله دی ذلک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب هیڅ شک شوبه نشته فیه په دې کتاب کې په دې قرآن کریم کې هدى للمتقین هدایت دی پوره پوره للمتقین دپاره د پرهیزګارانو دپاره د متقیانو دپاره د هغې کسانو چې د الله نه یریږي چې کله د الله یاره په زړه کې راشي نو بیا هېڅ هم ضرورت نشته ځکه د مسلمان همدغه صفت ته چې دی به هر کار چې کوي دی به ځان ته الله مخې ته کوي یاره که څوک مینې او که نه الله خو مینې که نه الذین دا مؤمنان هغه کسان یؤمنون چې دوی به ایمان لري ایمان به ساتي یقین به ساتي الذین دا کسان یؤمنون چې دوی به ایمان راوړي ایمان به ساتي بالغیب په غیبو باندې په نالیدلو خبرو باندې چې کوم خبرې دوی ته نه ښکاري هغې حقیقت دوی ته نه ښکاري خو ایمان پې ساتي ویقیمون الصلاة دوی به قایموي لمانځه لره د لمونځ به خیال ساتي دلته الله صرف موز نه دی راوړی بلکې یقیمونه دا صیغې سره هم راوړې ده چې دوی به موز قایموي موز به کوي صرف موز نه دی راوړی قرآن کریم کې د موز بار بار ذکر راځي دا په بدني عملونو کې دا په اول نمبر کې دی موز
او دویم ومما او دا هغه بعضې مالنا رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته ينفقون خرج کوي د هغې نه. دا دویم چې دی دا اوس مالی عبادت شو. اول بدني عبادت چې هغه مونځ دی چې هغه د بدن سره تعلق ساتي په دې کې 4 روپۍ نه خرج کېږي. او دویم د هغه مالی عبادت دی چې هغه زکات دی صدقات دي. دا دویم مالی عبادت شو. والذین دا مؤمنان هغه کسان دي یؤمنون چې د ایمان لري یقین ساتي بما په هغه څه باندې بما په هغه خبرو باندې په هغه کتابونو باندې په هغه کتاب باندې انزل چې مونږه نازل کړی دی الیک ته د پیغمبره. دا مسلمانان به په هغه خبرو یقین ساتي په هغه خبرو چې کوم تا ته مونږ نازل کړي پیغمبره. وما انزل په هغه خبرو باندې او په هغه څیزونو باندې په هغه کتابونو باندې او په هغه صحیفو باندې بدوی یقین ساتي ایمان بلري من قبل کا چې مخکې ستانه وړاندې ستانه وبالآخرة فورد د آخرت باندې دا مسلمانان هم دوی یوقنون یقین بساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رب کریم دې مالک څومره بیماران دي الله شفا ورته ورکړي. زیره څومره مجمع ده الله دې څومره شهري حاجات ټولو د پوره کړي الله. دې کورونو کې څومره مسایل وي مسلې وي الله تعالی غیبونه حل کړي الله. دې څومره قرضې دي قرضدار دي الله قرضې د غیبونه ختم کړي الله. یا الله دا څومره حزینه مجمع چې الله څومره نو مال ټول الله په منځ باندې راوړي. ټول د څومره اولاد دې ټول ته نیک صالح اولاد کې الله. څومره مسلمانان دي هغه بیماران دغه د فرض دعا وړي چې الله دې شفا کامله نصیب کړي. دا زیره مجمع کې چې څومره بیماران دي هغه د فرض دعا وړي چې الله ورته شفا کامله ورکړي. د کور کې څومره بیماران دي هغه د فرض دعا وړي چې الله دې شفا کامله نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی رحمتک یا پنځه منټه شته که څه مکان ځان کې وګورئ شي. دکان یو غټه لکه د عثمان دغه غونډه کې په مزه مده غونډه کې ډېر شور دغه مو